محترم ختم نبوت د ضرورت دین سره تعلق ساتي، ختم نبوت د ضرورت اسلام سره تعلق ساتي. ما محترم دا یو اهم عقیده ده. کله کومه تاسو قران مجید کولاو کو سل آیاتونه د رب العالمین عقیده باندې موتات ملاویږي. 200 احادیث متواتر د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه عقیده باندې گواه دي. او ما محترم د دغه عقیده د اهمیت د پر دومره کافی ده. موتا ک اسلام تاریخ کولاو کو موتا ک تاریخ وګورو، د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین زندگی وګورو، د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین اولنې اجماع د ختم نبوت په عنوان باندې شوی ده. ما محترم د دغه عقیده د اهمیت د پر دومره کافی ده. موتا ک صحابه کرام تاریخ کولاو کو صحابه کرام ویني ور کړی دي، ځانونه مور کړی دي، بیبیان هم کونډې کړی دي، خپل بچي یتیمان پریخي دي. ما محترمو وګورو 1200 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پای کې شهیدان کیږي. ما محترم چې پای کې سل بدری صحابه دي، سل هغه صحابه دي چې هغه قرآن مجید قاریان دي، هغه قرآن مجید عالمان دي. ما ها د دغه عقیده د اهمیت د پر دومره کافی ده. ابو مسلم حولانی رحمه الله هغه ورته ورغورځي. ما محترم ها دغه ورتلو ته تیاریږي. خود نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې سودابازی نه کوي. ما ته د دغه عقیده اهمیت راخی. ماوی ها په صحابه کرامو کې ماوی د صحابه کرامو تاریخ نه کولاو کا. ماوی ابو مسلم حولانی رحمه الله هغه ورتلو ته تیاریږي. ماوی هغه ورتلو ته ورځي. خود ختم نبوت باندې سودابازی نه کوي. ما ته د دغه عقیده اهمیت راخی، ما ته د دغه عقیده عظمت راخی. ما محترم د دغه عقیده د اهمیت د پر دومره کافی ده. حضرت حبیب ابن مسلمه کذاب دغه تپوس کوي، ورته ته گواهی ورکي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی. ورته ها زه گواهی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی. ورته ته دا گواهی ورکي چې زم د الله نبی. هغه ورته نه زنه اورما زه کونی ما زه دا خبره نه اورما. هغه بار بار تپوس کوي، دغه ورته جواب ورکي. ما محترم دغه د بدن یو ډندام ټوکړي ټوکړي کیږي. ما محترم بدن یو ټوکړي ټوکړي شو. خود نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې سودابازی نه کوي. ما ته د دغه عقیده اهمیت راخی. ها محترم حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ هغه خپل جان قربانی ورکړه، امت ته سبق ورکو، امت ته خبره پرې خودله. ها محترم ما ته خبره واضحه شوله چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د عزت مسله راځي، بیا به مو خپل ځانونه مرکو، خپل ویني به مرکو، خپل بیبیان به پریدو، خپل بچي به یتیمان کو. خود نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې بس سودابازی نه کو. محترمو د ختم نبوت د ضرورت دین سره محترم ختم نبوت دا یو اهم عقیده ده، دا یو ضروری عقیده ده. ورستنی خلق کو وګوري. ما محترم ها زمون په اسلاف او کابیرو کې وګوري. محترم شاجی صاحب رحمه الله، سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحمه الله کله چې د ختم نبوت په بالاش کې کله چې د ختم نبوت د پاره د کور راوته. ما ها محترم د دغه عقیده اهمیت ما ته راوخودو. سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحمه الله دور دی. په دغه دور کې قادیانی ته کافر ویل جرم وو. سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحم الله ناره ولګوله، د قادیانی د کفر خبره وکړه. ما محترم عدالت وغوښتو، عدالت کې ورنه تپوس کوي شاجی صاحب د قادیانی د کفر خبره تا کړې ده. هغه ورته میں نے کہا ہے جب تک زندہ رہا تو کہتا رہوں گا یہ قادیانی دنیا کے اشد ترین کافر ہے. اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ، میرے قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو، میرا قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دیں گا کہ قادیانی دنیا کے اشد ترین کافر ہے. ہمارے محترمو سید عطا الله شاه بخاری صاحب رحم الله هغه سخت حالاتو کې د ختم نبوت ناری لګی. مې محترمو هغه ځوان دی د ختم نبوت د پاره راځي، په هغه چوک کې ناره لګی ختم نبوت زنده باد. موت ته اهمیت راخی. محترمو د دغه عقیده هغه ناره لګی ختم نبوت زنده باد. مې محترمو پولیس والو ور پسې راغله، په قنداق باندې وو، په سر باندې وو، د بیا ناره لګی ختم نبوت زنده باد. محترمو
هغه عدالت ته حاضر کو چې کله عدالت ته حاضرېږي عدالت کې جج ورنه تپوس کوي د جج مخې ته وایي ختم نبوت زنده باد جج په غوسه کې راغی ورته وایي 1 سال کې سزا دی وایي ختم نبوت زنده باد هغه ورنه ورته وایي 2 سال کې سزا دی ورته وایي ختم نبوت زنده باد مې محترم سزا 20 سال ته ورسېدله د ختم نبوت نعرې لګوي مې محترم جج په غوسه کې راغی جج وایي دا پانسي کوي ختم نبوت زنده ما ته د دغه عقیدې اهمیت راخی او ما محترمو جج اعلان کوي دا بهر کوي دا شوټ کوي دی وی ختم نبوت زنده باد جج وی دا بری کوي دا رها کوي جج وی دا رها کوي جج وی دا پرېږ دی دا خو لیونی دی دا خو مجنون دی بیا وی ختم نبوت زنده باد او ما محترمو د دغه عقیدې د اهمیت د پاره دومره کافي و ما او ته ان شاء الله العزیز کله که د مال قرباني راتله خپل مال به ورکو خپل ځان به ورکو خپل وینې به ورکو خپل بیبیانې به پریدو خپل بچي به یتیمان کو خو د نبی صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې بس سودا بازی نه کو ان شاء الله او ما محترمو کله که خبره د ځان راغله بیا به الحمد ان شاء الله العزیز ځانونه پیش کو کله که خبره د وینې راغله وینې به ورکو کله خپل جان او د مال راغله بیا به خپل مال او خپل جان ورکو خو ما وی د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دفاع وکړو ان شاء الله څنګه چې زمون اکابر وکړي دا څنګه چې صحابه کرام وکړي دا ان شاء الله العزیز د ختم نبوت دفاع وکړو او د خپل اکابر په نقش قدم باندې بزو ان شاء الله العزیز واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين